السلام علیکم. نن به ان شاء الله د شپږم د ساينس اوم نمبر یونټ شروع کوو چې دا غي نوم دی میکسچرز. په دې یونټ کې به مونږ دا وایو چې میکسچر څه ته وایي. د میکسچر په باره کې بنیادی او ضروری خبرې کمی دي. د دې نه علاوه د میکسچر ټایپس قسمونه کم دي او د هغې په باره کې امپورټنټ او اهم خبرې کمی دي. بیا به دا وایو چې دا میکسچرز په ډیلی لایف کې کم ځای کې استعمالیږي، یعنی مونږ خپل گیر چاپیر وګورو څه داسې دي چې پای کې دا میکسچرز استعمال شوي دي. ټیک ده، نو دا ټول ډیټیل به انشاءالله په دې چپټر کې وایو. لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې ګوره. اول په میکسچر باندې ځان پوهه کوو. نو که ته سکرین ته وګورې تا ته څه ښکاري؟ دا میکسچر دی، یعنی چې کله دوه یا د دوو نه سیوا مختلف څیزونه رایوځای شي، میکس شي، نو دې ته مونږه میکسچر وایو. اوس به دا صحیح د ډیفینیشن په طرز کې، د تعریف په طرز کې مونږه څنګه لیکو؟ نو د دې تعریف به څه دارنګې شي: د فیزیکل کمبینیشن اف ټو آر مور دین ټو سبسټانسز از کالډ ا میکسچر. چې کله دوه یا د دوو نه سیوا مختلف څیزونه فیزیکلی کمباین شي، یعنی دی د هغې هغه وجودونه را یوځای شي، هغې یو بل کې مکس شي، حل شي، نو دې ته میکسچر ویلی شي. ٹھیک ده، د فیزیکل کمبینیشن اف ټو آر مور دین ټو سبسټانسز از کالډ ا میکسچر. فار ایگزامپل سالٹ پلس واټر، نو دا یو میکسچر شو، یعنی مونږه مالګه په اوبو کې واچوله، دا یو میکسچر شو، ځکه دوه مختلف څیزونه مونږه یو بل کې را یوځای کړل، میکس کړل، مالګه او اوبو. مالګه ځان له یو سبسټنس دی، یو څیز دی، او واټر ځان له یو سبسټنس دی، یو څیز دی. نو چې دا دواړه را یوځای شو، اوس د دې نه میکسچر جوړ شو. ټیک ده، دغه شان شوګر پلس واټر. شوګر ځان له یو سبسټنس دی، واټر ځان له یو سبسټنس دی. چې چینی شوګر مونږ په اوبو کې واچو، په اوبو کې حل کو، یو میکسچر جوړ شو. ٹھیک ده، یعنی دوه څیزونه رایوځای شو او په نتیجه کې یو میکسچر جوړ شو، دې ته مونږه میکسچر وایو. د میکسچرز په باره کې یو څو بنیادی خبرې دي چې دا تاته په یادو باندې یادي، ځکه دا د ایم سی کیوز دپاره، د شارټ کویسچنز دپاره، کنسپچوال کویسچنز دپاره دا یاد ساتل لازمي دي، ضروري دي. نو لومبنی پوینټ پکې دی نو کیمیکل کمبینیشن اف سبسټانسز، یعنی چې کله میکسچر جوړیږي که نه، نو په هغې کې چې دوه یا د دوه نه سیوا څیزونه کله را یوځای کېږي، نو هغې کې کیمیکل کمبینیشن نه کېږي. د دې مطلب دا دی چې د هغې په منځ کې څه کیمیکل ریاکشن، څه کیمیکل بانډ نه جوړیږي. ټیک ده، چې دا درته په یادو باندې یادي. دویم نمبر خبره دا ده چې ایوری سبسټانس ریټینز اټس پراپرټیز. میکسچر چې د څه نه جوړ دی، په هغې کې د هر سبسټانس، د هر څیز د هغې خصوصیات برقرار دي، هغه ختم شوي نه دي. لکه څه مطلب؟ ګوره، ما داسې کار وکړو، مالګه مې واغسته او په اوبو کې مې واچوله. نو اوس که ته د دې مالګې اوبو نه ګوټ کې، نو تا ته پته لګي چې په دې اوبو کې مالګه شته. ولی چې کله ما مالګه په اوبو کې مکس کړله، نو د مالګې هغه خصوصیت، د هغې هغه پراپرټیز هغه ختم شوي نه دي، هغه لا اوس هم شته. په دې وجه ما ته پته لګي چې په دې مالګه کې اوبه شته. نو دویمه خبره دا ده چې ایوری سبسټانس ریټینز اټس پراپرټیز. دغه شان که چینی په اوبو کې واچي، نو چینی ځان له یو سبسټنس دی، اوبه ځان له چې په اوبو کې چینی دی واچوله، اوس میکسچر شو. په میکسچر کې چینی اوس ختم شوی نه ده، دا یا خصوصیات اوس هم موجود دي. چینی دغه شانتي هم خوږی، او چې کله په اوبو کې تا چینی اچولي او ته ګوټو کې، نو هم تا ته پته لګي چې په دې کې خوږه ده، چینی ده پکې. یعنی خصوصیات څه دي د هر سبسټنس؟ ریټین دي، برقرار دي، ختم شوي نه دي. نو دا هم ضروري خبره چې دا ته یادي. دریم نمبر، سبسټانسز کین بی سپریټډ تھرو فیزیکل میتھډز. یعنی میکسچر کې چې کم سبسټانسز، کم څیزونه را میکس شوي دي، را یوځای شوي دي، هغه په فیزیکل میتھډز باندې مونږ ښه په اسانه باندې سپریټ کولی شو، جدا کولی شو. لکه ګوره، کاڼي او شګه یو میکسچر دی، یعنی په شګه کې کاڼي دي میکس شوي دي، هغه مونږ جدا کولی شو که نه. په لاس باندې به تې کاڼي چې کوم دی غونډ کو، یا جال باندې به چې کوم دی، جال ته به هغه شګه، هغه میکسچر ورولی چې کوم کې کاڼي دي، نو شګه به د هغه جال نه پاس شي او کاڼي به هغې باندې پاتې شي، یعنی شګه به جدا شي، کاڼي به جدا شي. دغه شان که د مالګې اوبه دي، د دې نه به زه دا مالګه اوبه څنګه جدا کوم؟ نو د هغې لپاره طریقه څه ده؟
چې زه به هغه په اور باندې کیدم نو د هغې نه به ورو ورو بړاس بځي یعنې اوبه به ترې ورو ورو جدا کېږي ځکه اوبه زر یشېږي او مالګه زر نه یشېږي نو اوبه به ترې جدا شي او په ویښ کې به مالګه پاتې شي. نو په فزیکل میتھډز باندې دا چې کوم میکسچرز دي دا ښه په اسانه باندې سپریټ کېږي. تا ته ما 2 مثالونه یاد کړه دغه شان ته سوچ وکړه مختلف څیزونه چې هغه مونږ ښه په اسانه باندې یعنې چې هغه میکسچر په شکل کې خو هغه مونږ ښه په اسانه باندې د یو بل نه په فزیکل میتھډز باندې جدا کولی شو. څلورم نمبر پوینټ دی substances may or may not be in fixed proportion. د دې مطلب دا دی چې کله ته یو میکسچر جوړې نو ضروري نه ده چې هغه آی کې د هغه سبسټانسز هغه تناسب د هغې هغه پروپورشن هغه یو شانتي. لکه ګوره تا 2 ګیلاسونه واغستل یو ګیلاس کې کېدای شي ته 1 چمچ مالګه واچې او په بل کې 2 واچې یا 3 واچې ټیک ده که نه ضروري نه چې هغه به یو شانتي خامخا د میکسچر هغه پروپورشن د سیزونو هغه ضروري نه چې یو شانتي نو یو شانتي هم کېدای شي او یو شانتي نه هم کېدای شي. نو چې دا تا ته یادي امپورټنټ پوینټ دی. نو دا یو څو خبرې مې چې دا د میکسچر په باره کې دي ضروري دي دا به په یاد ساتي. ورپسې وایو ټایپس اف میکسچر یعنی د میکسچر ټایپس قسمونه کم دي او د هغې په باره کې بنیادي او ضروري خبرې او پوینټس کم دي. نو د میکسچر 2 ټایپس دي هوموجینیس میکسچر او هیټروجینیس میکسچر. صحیح ده هوموجینیس میکسچر او دویم نمبر هیټروجینیس میکسچر. اوس یو ښه په ډیټیل سره وایو. په هوموجینیس میکسچر کې د هوموجینیس 2 حصې دي. هومو مطلب دی سیم یعنی هو به هو یو شانتی او جینیس مطلب دی کائنډ آر ټایپ یعنی قسم. نو اوس پورا د هوموجینیس مطلب څه شو یعنی یو قسمه یو شانتی قسمه. د دې مطلب دا دی چې هوموجینیس میکسچر داسې میکسچري چې په هغې کې 2 یا د 2 نه سیوا څیزونه کم رایوځای شوي هغه بالکل یو بل کې داسې حل شوي مکس شوي چې تا ته پکې بالکل هم پته نه لګي ته پکې فرق نشي کولی هغه تا ته یو څیز ښکاري تا ته پته نه لګي په نظر چې دې کې نور هم څه شته یا دې کې 2 یا د 2 نه سیوا څیزونه رایوځای شوي دي. نو دغه قسمه میکسچر ته هوموجینیس میکسچر ویلی شي. د یو مثال په ذریعه زه ته په دې هوموجینیس میکسچر باندې پوه یم. ګوره 2 قسمه بالونه ګرین او بلو ودي او شنه بالونه مکس شوي دي خو دا بالونه داسې مکس شوي دي چې بالکل یو بل کې پوره حل شوي دي. که ته وګورې دا بالکل برابر یونیفارم یو شانتې ډسټریبیوشن د دې سبسټانسز د دې بالونو شوی دی. نو چې کوم دا میکسچر جوړ شوی دی دا سیم دی یو شان دی. ته ورته وګوره چې کوم ځای کې بلو بال دی هغه سره خوا کې ګرین بال دی او ګرین سره خوا کې بلو بال دی. داسې ځای نشته دی چې هغه ځای کې بلو بال سیوای یا چې کوم دی داسې ځای نشته چې هلته کې ګرین بالونه سیوای ټول بالکل هو به هو یو شانتي دي. نو داسې قسمه میکسچر ته ویلی شي هوموجینیس میکسچر. نو اوس چې زه ډیفینیشن وایم تعریف یې لیکم اوس به ته په دې باندې انشاءالله 100% پوه شي. A type of mixture د mixture داسې یو قسم which has uniform composition throughout the mixture چې د هغې کمپوزیشن په ټول مکسچر کې throughout هغه یو شانتي وي یونیفارم وي یعنی چې کوم څیزونه را یوځای شوي هغه پوره یو بل کې حل شوي یو شانتي یو ځای کې یو څیز سیوا یا کم نه. نو دې ته څه ویلی شي is called homogeneous mixture. داسې قسمه مکسچر ته homogeneous mixture ویلی شي. داسې مکسچر چې د هغې کمپوزیشن یعنی د څه نه چې کم هغه مکسچر جوړ دی هغه هر ځای کې په مکسچر کې یو شانتي یونیفارم کمپوزیشن یې پوره چې کوم دی حل شوي یو شانتي حل شوي. نو داسې قسمه مکسچر ته ویلی شي هوموجینیس میکسچر. امید ده چې انشاءالله د هوموجینیس میکسچر په کنسپټ باندې به 100% پوه شوي. د هوموجینیس میکسچر چې کوم اگزامپلز دي کوم مثالونه دي هغه دي سالټ اینډ واټر یعنی چې کله ته په اوبو کې مالګه واچې نو هغه مالګه په اوبو کې پوره حل شي په منځ کې بره لاندې هر ځای کې په اوبو کې مالګه یو شانتې حل شوي داسې نه چې یو ځای کې سیوا یو بل ځای کې کمي. نو دا یو هوموجینیس میکسچر دی. دغه شان شوګر اینډ واټر په اوبو کې چې ته چینی حل کې نو دا هم یو هوموجینیس میکسچر دی. دغه شان
لیمونیډ څه ته وایي چې کله د لیمبو او د چینې کم شربت یعنی لیمبو او چینیا په اوبو کې ته حل کې دې ته لیمونیډ وایي. نو هغه هم یو هوموجینیس میکسچر دی. سافټ ډرینک واټر یا چې کوم دا پیپسی، کوکا کولا، ګورمې وغیره وغیره دا ټول چې کوم دی هوموجینیس میکسچرز دي. دغه شان ایر چې بالکل صفا هوای دا د ګیسونو یو میکسچر دی او هغه ګیسونه بالکل یونیفارم کمپوزیشن سره چې کوم دی رايوځای شوي په میکسچر کې. دا هوا چې کوم دی دا یو میکسچر دی، دا ایر یو میکسچر دی د ګیسونو او هغه ګیسونه پکې یونیفارم یعنی دا غي کمپوزیشن یونیفارم دی، یو شان دی، هر ځای کې هر قسمه ګیس موجود دی یو شان دی. نو دې ته ویلی شي هوموجینیس میکسچرز. د هوموجینیس میکسچرز په باره کې یو څو خبریات ساتل ضروری دي. لومبانه دی مټیریلز ان د میکسچر کین ناٹ بی سین ود نیکډ آی، یعنی چې کله ته هوموجینیس میکسچر ته وګوري نو هغې کې چې کوم څیزونه رايوځای شوي هغه به تا ته بیا ښکاري نه، په عام نظر باندې هغه تا ته نه ښکاري. لکه مالګه ته په اوبو کې واچې حل کې نو تا ته مالګه نه ښکاري، بیا په اوبو کې چینی په اوبو کې ته حل کې نو تا ته هغه بس نارمل اوبه ښکاري، ته وایې دا اوبه دي، چینی پکې تا ته نه ښکاري. نو دا چې کوم دی یو بنیادی پوینټ دی، ضروري پوینټ دی چې دا درته یاد وي چې مټیریلز ان د میکسچر کین ناٹ بی سین ود نیکډ آی، چې په عام نظر باندې هغه مونږ لیدی نه شو د هوموجینیس میکسچر چې کوم د څه نه جوړي. دویم نمبر خبره دا ده دے آر موسټلی کالډ سلیوشنز، یعنی هوموجینیس میکسچر ته عام طور باندې مونږه سلیوشن هم وایي. دا هم یو بنیادی پوینټ دی، یو ښه او یو ضروري ایم سی کیو دی چې دا ته تیاری چې دا سلیوشن مونږه د څه لپاره دا نوم استعمالو. زیاتره چې کوم دا هوموجینیس میکسچرز دي نو دې لپاره مونږه د سلیوشن دا لفظ هم استعمالو. ورپسې ځان پوهه کوو په هیټروجینیس میکسچر. نو هیټروجینیس میکسچر د هوموجینیس میکسچر بالکل الټه دی، ځکه په هیټروجینیس میکسچر کې هم په هیټروجینیس کې دوه ایسی دی. هیټرو دا یې مطلب دی ډیفرنٹ یعنی مختلف، او جینیس مطلب کائنډ آر ټایپ یعنی قسم یا قسمونه، یعنی داسې قسمه میکسچر چې هغه هغې کې کوم څیزونه رايوځای شوي هغه تا ته مختلف ښکاري، یو ځای کې یو شانتي بل ځای کې بل شانتي، یونیفارم نه کمپوزیشن یې یونیفارم نه، څه ځای کې سیوای څه ځای کې کمی. نو داسې قسمه میکسچرز ته ویلی شي هیټروجینیس میکسچرز. لکه ګوره اوس د یو ډایګرام په ذریعه د یو فګر په ذریعه زه ته پوهه کوم. که ته وګورې نو د دوو قسمه بالونو یو میکسچر دی، ریډ یعنی سره بالونه دي او بلو یعنی اودي بالونه دي. خو دا سره او اودي بالونه دا داسې رايوځای شوي دي، داسې یو میکسچر جوړ کړی شوی دی چې څه ځای کې سره بالونه سیوا دي او څه ځای کې اودي بالونه سیوا دي، یعنی هغه میکسچر مختلف دی، یو شانتی نه دی، یونیفارم کمپوزیشن یې نه دی. نو داسې قسمه میکسچرز ته ویلی شي هیټروجینیس میکسچرز. پوه شوي په کنسپټ باندې؟ اوس یې مونږه تعریف وایو نو نور به هم پوه شي. A type of mixture، د میکسچر داسې یو قسم which has no uniform composition throughout the mixture، یعنی په ټول میکسچر کې چې څومره هم میکسچر دی هلته کې د څیزونو هغه کمپوزیشن د څه نه چې کوم دا میکسچر جوړ دی نو هغه یونیفارم نه دی، یو شانتی نه دی، څه ځای کې هغه څیزونه سیوا دي او څه ځای کې کم دي. لکه څنګه د دې فګر دا پکچر تا ته ما خو څه ځای کې بالونه سیوا و سره او څه ځای کې چې کوم دی اودي بالونه سیوا او سره کم او څه ځای کې سره بالونه سیوا او اودي کم. نو داسې قسمه میکسچرز ته ویلی شي heterogeneous mixture. نو ګوره a type of mixture which has no uniform composition throughout the mixture is called heterogeneous mixture. امید ده چې انشاءالله د heterogeneous mixture په تعریف به پوه شوي. اوس د دې یو څو اگزامپلز یو څو مثالونه وایو. لومبنی اگزامپل دی پیبلز ان سینډ. پیبلز وی وړو وړو کاڼو ته او سینډ وی شګې ته، یعنی چې په شګه کې واړه واړه کاڼي کله موجود دي نو دا یو میکسچر دی او دا هیټروجینیس میکسچر دی، ځکه څه ځای کې به چې کوم دی شګه سیوای او څه ځای کې به کاڼي سیوای او څه ځای کې به کاڼي اډوي نه دا واړه واړو. نو یو هیټروجینیس میکسچر دی. دغه شان آیل اینډ واټر چې په اوبو کې تیل واچې نو هغه تیل په اوبو کې پوره حل کېږي نه، نو دا هم یو هیټروجینیس میکسچر دی. سلفر اینډ آیرن فیلنګز،
سلفر وي، ګوګړ ته زیړ غونته پوډري، او آیرن فیلنګز وي د آیرن د اوسپنې واړه واړه ذرات. نو چې کله د سلفر یعنی دغه زیړ پوډر او د آیرن فیلنګز دا مکس شوي وي نو دا هم یو هیټروجینیس مکسچر وي، ځکه دا هم یونیفارم کمپوزیشن نه د دې دواړو تھرو آؤٹ د مکسچر. نو دا دی د هیټروجینیس مکسچرز ایگزامپلز. د هیټروجینیس مکسچر په باره کې دا یو خبره به په یاد ساتي چې materials in the mixture can be seen easily with naked eye. یعنی هیټروجینیس مکسچر چې د سنه جوړي هغه ته په عام نظر باندې ښه په اسانه باندې ښکاري. لکه ګوره مونږ د شګې او د وړو وړو کاڼو یو مکسچر یاد کو، نو مونږ ته شګم ښکاري او مونږ ته چې کوم دی پای کې واړه واړه کاڼي په عام نظر باندې ښکاري. دغه شان کو په اوبو کې تیل واچې نو هغه تیل په اوبو کې پوره حل کېږي نه، مونږ ته ښه واضحه په عام نظر باندې ښکاري. دغه شان سلفر یعنی ګوګل او آیرن فیلنګز د اوسپنې وړې داسې ذرات ټوټې که هغه مکس کې نو تا ته ګوګړ به مخ ښکاري، او چې کوم آیرن فیلنګز دي یا د اوسپنې واړه ذرات دي وړې ټوکړې دي هغه هم تا ته په عام نظر باندې ښکاري. نو دا یو پوینټ ضروري دی د هیټروجینیس مکسچر په باره کې به دا پوینټ یاد ساتي چې materials in the mixture can be seen easily with naked eye. د دې نه مخکې چې مونږ اپلیکیشنز اف مکسچرز ان ډیلی لایف ووایو نو یو څو کوېسچنې دي دا ستا ہوم ورک دی، په دې باندې ته لږ کار وکړه. که ستا په مکسچر او د هغې په ټایپس باندې کنسپټ کلیر شوي نو دا درې واړه سوالونه یو بل سره ریلیټډ غونته کوېسچنز دي، د دې جوابونه به ښه په اسانه باندې ته ولیکلی شي. دا ځان سره په رجسټر کې د دې ہوم ورک خامخا وکړه. Question number 1 they compare homogeneous mixture and heterogeneous mixture. یعنی د homogeneous mixture او د heterogeneous mixture د دې comparison وکړه، لږ موازنه وکړه. Question number 2 distinguish between homogeneous mixture and heterogeneous mixture. په homogeneous او heterogeneous mixture کې فرق واضح کړه. او دریم نمبر کوېسچن دی what are the similarities between homogeneous and heterogeneous mixtures. یعنی چې کوم homogeneous mixtures دی او heterogeneous mixtures دی پای کې similarities کم دي، یعنی هغه کم پوینټس دي چې هغه په homogeneous mixture او heterogeneous mixture کې یو شانتی دي، similar دي. ورپسې وایو اپلیکیشنز اف مکسچرز ان ډیلی لایف. یعنی دا چې مونږ زمره د مکسچر په باره کې خبرې وکړلې زمونږ په روزمره زندګۍ کې دغه مکسچرز کم ځای کې استعمالیږي یا چې کم ځای کې مونږ څه څیزونه استعمالو هغه کم داسې چې هغه مکسچرز کې راځي، یعنی هغه مکسچرې دي. نو خو په ډیټیل سره وایو، په توجه سره ورته غوږ کېده. نو مکسچر زمونږ په ډیلی لایف کې زمونږ په روزمره زندګۍ کې ډیر زیات استعمالي. که مونږ خپل گیر چاپیر وګورو زمونږ گیر چاپیره چې کوم دا ایر دی دا هوا ده دا یو مکسچر دی. دغه شان مونږ چې کوم خوراکونه کوو زیات تر سری هغه مکسچرز په شکل کې دي. دغه شان مونږ چې کوم کپړې اغوندو هغه زیاتتر هغه د مکسچرز په شکل کې دي. د دې مطلب دا دی چې زمونږ نه غیر چاپیره مکسچرز موجود دي او مونږ اکثر په خپل روزمره زندګۍ کې مکسچرز هغه استعمالو. لکه څنګه چې تا ته ما ووی ایر یعنی هوا دا مکسچر دی. ایر از ا مکسچر اف ګیسز، دا د ګیسونو یو مکسچر دی او د کم قسمه ګیسونو مکسچر دی، د نایټروجن، د اکسیجن، کاربن ډای اکساید ETC یعنی وغیره وغیره. دې سره چونکې آلودګي هم ده، هوا آلوده شوې هم ده، نو په دې کې سموک اومي، لوګي پکې می اینډ ډسټ او دا دوړه دا ذرات مرات پکې هم موجودي. نو د دې سیزونو مکسچر دی دا ایر دا هوا. ورسره به دا یاد ساتي چې نایټروجن یعنی نایټروجن ګیس دا په هوا کې څومره فیصد دی؟ 78%. اکسیجن ګیس څومره فیصد دی په هوا کې؟ 21%. او کاربن ډای اکساید څومره فیصد دی؟ 0.04%، 0.04%. نو ګوره دا اکثر په MCQs کې راځي چې دا تا ته یاد شي. د نایټروجن پرسنټیج په ایر کې څومره فیصد دی؟ 78%. اکسیجن دی 21% او کاربن ډای اکساید دی 0.04%.
دغه شان مونږ د خوراک دپاره ملک استعمالو، پی استعمالو، چایو کې چې کوم دی ملک استعمالو. نو دا هم دا ملک یو مکسچر دی. په دې ملک کې په دې پایو کې څه دي؟ په دې کې واټر یعنی اوبه دي، پلس پروټین دی پکې، پلس فیټس او فیټس دی پکې. ټیک ده که نه؟ غوړ دی پکې. یعنی مونږ په ډیلی لایف کې ملک استعمالو او دا ملک دا یو مکسچر دی. دغه شان بلیک کاپی بغیر پایو چې کوم کاپی وي که نه، نو په دې کې واټر پلس کاپی بینز یعنی اوبه او پکې د کاپی دانې هغه چې کوم دی مکس شوي وي. ټیک ده؟ نو دا یو هوموجینیس مکسچر دی دا بلیک کاپی، او دا مونږ په ډیلی لایف کې په روزمره زندګۍ کې استعمالو. ورپسې دی ملک کافی، یعنی داسې کافی چې پای کې مونږ پی واچو، یعنی بلیک کافی پلس ملک. نو دا هم چې کوم دی یو مکسچر شو. دغه شان ورپسې کنکریټ روډ یعنی پوخ سړک، هغه سړک چې هغه پوخ کړی شوي وي په کرش وغیره باندې. نو ګوره په هغې پوخ سړک کې څه یا داسې نه جوړي، د سیمټو یعنی سیمټو ته وي، پلس واټر پای کې اوبه پلس سینډ، شګه پکې پلس ګریولز او هغې کې واړه واړه کاڼي که نه. نو دا څیزونه را مکس شوي، را یوځای شوي او د هغې نه هغه کنکریټ روډ، هغه پوخ سړک جوړ کړی شوي. نو دا هم د مکسچر اگزامپل شو په ډیلی لایف کې. دغه شان مونږ په خوراک کې اکثر خاص کر میانو سره سرکه استعمالو، وینیګر څه ته وي؟ سرکې ته. نو چې کوم دا وینیګر دی دا د واټر یعنی د اوبو پلس ایسیټک ایسیډ یو خاص قسمه ایسیډ دی، داسې به وایو چې یو خاص قسمه تیزاب دی، دا دواړه را یوځای شوي دي. نو د دې نه وینیګر یا د سرکه جوړه شوې ده. نو دا هم یو مکسچر دی چې دا هوموجینیس مکسچر دی، یاد به ساتي هوموجینیس مکسچر دی. او دا هم چې کوم دی مونږ په خپل روزمره زندګۍ کې استعمالو، د دې اپلیکیشنز دي زمونږ په روزمره زندگی کې. دغه شان ایل پی جی مونږ استعمالو، لیکویفاید پیټرولیم ګیس. د ایل پی جی څه مطلب دی؟ لیکویفاید پیټرولیم ګیس. دا به تا لیدلی خاص کر. نو چې کوم دا سلنډر کې مونږ ګیس کم اچو هغه ایل پی جی لیکویفاید پیټرولیم ګیس. دا ایل پی جی څه شی دی؟ دا مکسچر اف هایدروکاربنز دی. دا د هایدروکاربنز یو مکسچر دی، مختلف قسمه کمپاونډز دي، ارګینک کمپاونډز دي هایدروکاربنزو چې هغې کې هایدروجن پلس کاربن. هایدروکاربن څه ته وایي؟ داسې ارګینک کمپاونډ چې هغې کې هایدروجن او کاربن را یوځای شوي، نو هغې ته هایدروکاربن وایي. نو دا ایل پی جی چې کوم دی د هایدروکاربنز مکسچر دی، او دا چې کوم دی مونږ د مختلف پرپز دپاره خاص کر د پخلي دپاره د سلنډر د ګیسونه استعمالو. نو دا یو مکسچر دی او دا د په ډیلی لایف کې په روزمره زندګۍ کې اپلیکیشن دی. ورپسې دی سټینلی سټیل. چې کوم سټیل دی، سټیل مونږ استعمالو کنه، د سټیلو لوښي مونږ استعمالو په کچن کې چې کوم وي، نو دا د آیرن یعنی اوسپنې او پلس کاربن د دې نه جوړي، یعنی دا د آیرن او د کاربن یو مکسچر دی دا سټیل چې دا مونږ په روزمره زندګۍ کې استعمالو. امید دی چې انشاءالله د شپږم د ساينس 9 یونټ په لومبني لیکچر باندې به 100% پوه شوي، زده کړه به دې تکړه وي او کانسیپټ به دې پې کلیر شوي. او امید دا هم ده چې انشاءالله دا هومورک به هم ته خامخا وکړي او دا به ځان سره نوټ کړي. د دې نه علاوه که دا ویډیو دې خوښه شوي، لایک یې که، کامنټ پې وکړه او خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړه. انشاءالله ډېر زر به ملاویږو په یو بل لیکچر سره. خوشحاله او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.